او وایي چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي چې څلور تکبیره مونځ راپسې وشي د دې بعضې خلکو زړه به ښه شي او کوم انسان چې د انسان په ژوند کې راشي زړه نه نوځي که زر ځله واده شي او محبت فعاله ومنه مزغره چې یا مړ شم او یا راپسې مړه شي وایي چې منت زاري مې ورته وکړه چې د شونډې راکړه منت زاري مې ورته وکړه چې د شونډې راکړه جانان رضا شو په خندا شو ویل راشه مړه خوله یې نږدې که سترګې پټې د شرمه نه کي خو ډېر افسوس چې زه د خوبه پاڅېدلی نه وې او وایي چې بېګا مې زړه باندې څه شوي وو قرار یې نه و بېګا مې زړه باندې څه شوي وو قرار یې نه و جانانه ټوله شپه یې ته وختې بل کار یې نه و او سترګو ته کتل زړه ته مې ته یادېدي سترګو ته کتل زړه ته مې ته یادېدي اوښکې مې دومره ډېرې توی کړي چې څه شمار یې نه کو قسمته او دې کړه غلطي خو بس اوس څه به وایم لیلا دې هغه چاله ورکړه چې حقدار یې نه او وایي چې مخ مالته شونډې شربت سترګې کجورې لري مخ مالته شونډې شربت سترګې کجورې لري ته خو په خپله روجې ماتې روجې سره لري نه دې لو راسره وکړو نه ترې شر له دلته راغی نه دې لو راسره وکړو نه ترې شر له دلته راغی یاره ښه به درله نه وي که په بوسو پسې رالي او د رحمان بابا یو شعر دی غزل دی وایي چې په راحت کې خو به هر سړی د یار شي په راحت کې خو به هر سړی د یار شي یار هغه دی چې په سخته کې پکار شي وایي ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې مالدار وي بیا یې نه پېژني څوک چې سړی خوار شي ځواني نه راځي هېڅ کله چې شي تېره نه ځوانېږي بوډۍ ښځه چې سینګار شي نو حقیقي مینه هغه د ای رحمانه چې د جوړ د یار مزار سره مزار شي او شاعري خو اصل کې ډېره ده خو مونږ بیا په هغې په شعر و شاعرۍ په معنی نه پوهېږو بیا اورېدل هم نه وي پکاره وایي چې میم جیم واړوئ چې ټکې پاتې نه شي میم جیم واړوئ چې ټکې پاتې نه شي د مدهوش نه چې هوش لر کړي همدا زما جانان دی دې شعر کې غټه فلسفه ده والسلام